رحمت الله وبرکاته. اوس براسو مقام سبا ته او بیا به د هر مقام هغه آیتونه وښیو چې کوم ځای کې ویل پکار دي، په کوم ځای کې مناسب دی. مقام سبا څه مطلب؟ مقام سبا هغه یو آواز دی چې کله یو قاری هغه استعمالوي نو په هغه کې غم، حزن، حسرت، پښیمانی او ندامت وي. په کوم آیتو کې استعمالیږي مقام سبا؟ مقام سبا پکار دی چې دې استعمال پر داسې آیتو باندې وسي کوم چې د جهنم آیتونه دي، کوم چې د قیامت د ورځې احوال دي، ځکه دا ټول هغه حالات دي چې په هغه کې غم دی، حزن دی، نفسا نفسي دور دی، د عذابو آیتونه دي، د حسرت او د پښیمانی د ندامت آیتونه دي. باید مقام سبا چې د حزن، د غم، د غمګینۍ اظهار پکښې کېږي، مقام سبا باید په هغه آیتو باندې استعمال سي. که چیرې مقام سبا پر دې آیتو باندې استعمال سوله نو د عربو هغه مقوله چې صور المعنا، نو هغه الفاظ د هغه معنیو سره مطابق سي نو ښه خوند وکړي. او که خدا نخواسته یو قاری د قرآن مجید په معانیو باندې نه پوهېږي، هغه د جنت آیتونه دی په مقام سبا کې وایي، نو دا تصویر المعنا نسو، لهذا دا بیا ښه خوند نه کوي